دا ډیجیټل سکلز از د کولو کې فیمیلز ته کم مسایل راځي. اوله خو غټه مسله دلته د زده کړې هغه ته شکر دی مونږ په تانا انسټیټیوټ کې چونکې زموږ د یو ټي سره داسې شراکت و چې هغه 50 سټوډنټس مونږ ته راکول نو ځان له د ریسورسز مونږ سره دونه نو چې مونږ دوله یو ځان له ماحول فراهم کړی 85 سټوډنټس د بیوټیشن د نیوټیک کورس په ذریعہ سره فری کورس په ذریعہ سره فارغ دي او باقي تقریبا 20 سټوډنټس داسې دي چې په کورونا کې خپل پایلر کولاو کړی دي او د 40 نه 50,000 روپو پورې خو پیسې ګټي د زمونږ سایت ته اسبن وته وي د هغه د او شپږ میاشتې موږ سره هغه ګرمي نه وکتلې هغه یخني نه وکتلې هغه بدل تراتله او بیا چې کنونشنلی موږ وګورو د فیمیل سایډ باندې چې هغه په لوکل مارکیټ باندې کار کوي نو یو چیرې یو فیمیل چې هغه زموږ سره کمپیوټر لیټرسي نه لري کمپیوټر لیټرسي دا غي نشته واغه دا غي از د کول هم ګران کار دی خصوصا هغه فیمیل چې هغه د غي عمر سیوا ده چې هغه عمر د 30 نه باو دی یا 35 نه باو دی او هغه چې زه د سکیل حاصل کما چې زما په کور باندې ګنده ما د صفایده راکې نو هغه کې ډي ډي ایم دی ډریس میکینګ دی او ټیلرینګ دی او سره بیوټیشن دا چې کوم کړای سلای والا کار دی دا په مارکیټ کې د ټول فیشن ډیزاینینګ شو مین وکیشنل مونږ به شروع کوو او هغه به د فیمیل د پاره خالص د فیمیل کلاسز پر ټیچرز په نگرانی دي او یو مونږ چې کوم دی یونیورسيټي لیول کورسز ته ان شاء الله اراده ده د بي اس په شکل کې د بي اس کمپیوټر ساينس په شکل کې آی په سایبر سکیورټي په شکل کې ان شاء الله را روان کال لبا تاسو به وزټ وکړئ د خیر سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه احسان الله شهزاده او تاسو ګورئ ورلد اف ډریمز یعنی کې د خوبونو نړۍ. نننی پودکاسټ کې زموږ موضوع چې کوم دا هغه ډیجیټل سکلز دی کوم چې ټیکنیکل سکلز دی هغه باندې به خبرې اترې کوم. کوم وګورو نو نن سبا پاکستان کې زیات ډیمانډز دی بیا د دې نه علاوه بهر ډېر زیات ډیمانډز دی. نو نن چې زموږ کوم میلمه دی هغه رفیق احمد صاحب دی د ټي آی ټي پرنسپل چې کوم لري نو هغه سره په دې حواله سره خبرې کوو چې نوجوانانو ته څنګه کم سکلز نن سبا پکار دی د دې طریقه کار څنګه از د کول پکار دی او مخکې مستقبل کې د دې به څنګه د پکار راځي او بیا خاص کر د فیمیلز لپاره کوم چې یو فیملی لپاره فاینانشل فریډم هم ورکې کله دا سکلز موږ زده کوو فیمیلز ته نو هغه الته موږ سره مدد کوي. نو دې حواله سره به خبرې اترې کوو. رفیق احمد صاحب تاسو ته هر کلی وایو خپل پروګرام. رفیق احمد صاحب تاسو تعارف محتاج نه یې ټي آی ټي تانا انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي 2008 نه تقریبا چې تاسو دې سره وابسته نو تاسو معمولی شانتي یا یو شارټ شانتي خپل د ایکسپیرینس حواله سره خبرو کې تانا انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي سره. رفیق احمد تاسو نو واغستلو ابایی تعلق زما د کتیاړی ارینزو سره دی دیلو خو تیر ول سکارونه مونږ په تانا کې تانا انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي بنیاد مونږ په 2008 کې خو ده او دا وخت مونږ په 3 ایئر ډیپلوماس کې الکتریکل او سیول او کمپیوټر ټیکنالوژي ډي آی ټي کې مختلف قسم شارټ کورسز کې الکتریشن سیول سروے کوانټیټي سروے اډوکیټ کې چې کوم دي دا سرویسز مونږ ورکو د 2008 نه تل د ډیټا پورې. جی اوس راځو کم ټیکنیکل سکلز چې کوم دي یا ډیجیټل سکلز چې کوم دي دا نوجوانانو لا فیوچر کې څنګه مدد ورکوي. وګورو ټول دنیا چې دا هغه په ټیکنیکل ووکیشنل او ډیجیټل سکل چې کوم دي ترقی کړي ده. د جاپان مثال مونږ وګورو د جرمني مثال مونږ وګورو ایون یو کې او د امریکا مثال مونږ وګورو نو د ټول ملکونو چې دي په ټیکنیکل ایجوکیشن باندې په ټیکنیکل سکلز باندې او په ووکیشنل سکل باندې چې کوم دي ترقی کړي ده. ایون مونږ زمونږ همسایه ملک چاینا مونږ وګورو نو هغه په ټیکنیکل سایډ باندې په ووکیشنل سایډ باندې مختلف ټیکنالوژي په 210 ټیکنالوژي باندې کوم دي هغه کار کوي. نو پاکستان هم چې کوم دي د دې ایجوکیشن لا یو اهمیت ورکړی دی او دا نوجوانان چې دي د ټیکنیکل سکل نه چې کوم دي هغه بهره ورکوي او ان شاء الله تانا انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي هم
د دې یو تسلسل او د حکومت سره په دې ټیکنیکل سکلز کې په دې ووکیشنل سکلز کې کوم دی مدد کوي. موجوده ګورنمنت کم پروجیکټس چې دي هغه ټي آی ټي کې کم روان دي او هغه څنګه موجوده سکلز کې موږ سره د نېشنل ووکیشنل ټیکنیکل کمیشن چې کوم دی نیوټیک چې ورته وایي د هغې موږ سره څلورم بیچ د بیوټیشن د فیمیل سایډ باندې موږ سره روان دي او الحمدلله هغه په ډېر کامیابی سره دی. تقریبا مخکې موږ 3 بیجز چې کوم دي هغه فارغ کړي دي او د هغې چې کوم موږ ټریسینګ سټډي کړې ده نو هغه فیمیل چې دي هغه په خپل کورونو کې یا په مختلف چې کوم د دې زګونه دي پارلر چې کوم دی کولاو کړي دي او هغه دغه سکیل نه پیدا اخلي او دې سره سره چې کوم دی موږ اوس موجوده د یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي پېښور سره یو اشتراک کړی دی په مختلف ډیجیټل سکلز باندې ویب ډیولپمنٹ باندې په موبایل اپ ډیولپمنٹ باندې ګرافیک ډیزاینینګ باندې او د سره سره چې کوم دی په ډیجیټل لیټریسي باندې په ډیجیټل مارکیټینګ باندې موږ تقریبا 2 پیجز تقریبا فارغېدو ولدي 250 سټوډنټس چې کوم دی موږ په دې یو میاشت کې د 10 ډیز کورس په حواله سره موږ فارغ کړو. ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم نه کوم چې روایتي ایجوکیشن دی هغه باندې سره پریواسي کنه په ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی زمونږ خلکو خصوصا مونږ خیبر پښتونخوا وګورو زیات خلک روایتي ایجوکیشن لا ترجیح ورکوي څوک اف اس سی ته ځي څوک چې کوم دی پری میډیکل پری انجینرینګ هغه سایډ ته ځي خو زما چونکې د نوجوانان ته دغه چې فرض کا اف اس سی په بنیاد باندې زی هم خو چې پروفیشنل سیزو کې کاغه نرسنګ سایډ دی کاغه چې کوم دی میډیکل سایډ دی خو چې پروفیشنل سایډ ته لاړ شي د دې نه علاوه چې کوم دی کامرس سایډ زموږ سره یو پروفیشنل سایډ دی په ټیکنیکل سایډ چې کوم دی ډېر کم خلک راځي د دې فائدې ډېرې زیاتې دي خو زموږ کې اویرنس نشته زموږ خلک د دې د اهمیت نه خبر نه دي دا به هغه خلک خبري چې څوک بهر ملک ته لاړ شي ابراډ لکه سعودي عرب کې دي په دوبۍ کې دي یا چې کوم دی په قطر کې دي نو د دې د اهمیت هغه خلک خبر دي چې ټیکنیکل ایجوکیشن سونه اهم سیز دی ټیکنیکل سکلز چې کوم دي سونه اهم سیز دی هغه د شپږ میاشتې ولې نه هغه د 1 ایئر ولې نه خدایي اهمیت چې کوم دی هغه خلکو ته پته ده نو دلته زموږ اویرنس نشته په خلکو کې د دې وړو سکلز چې کوم دی اهمیت پیدا کول پکار دي بهشکه تخپل کوالیفیکیشن امپروو کا بي اس کا هر څه کا خو یو د سکل حاصل کا چې هغه ستا چې کوم دی د روزګار یو ذریعہ جوړ شي ته خپل چې کوم دی هم چې کوم دی روزګار زده کی ست د روزګار ذریعہ شي او د ځان سره چې کوم دی نور خلک هم چې کوم دی ته یو انټرپرینور شي د دې انټرپرینور شي چې هغه نور خلکو لهم سره روزګار ورکړي نو ټیکنیکل سکل دا یو غټ اهمیت ته او په دې باندې زور پکار دی د اهمیت چې کوم دی اجاگر کول پکار دی. سر یو کوېسچن دلته راځي چې 3 months یا 6 month کورس څنګه به یو انسان پورا فیوچر ډیسایډ کړي لړ مثال یزه زه بیانوم مونږه تقریبا په دې شارټ کورسز کې زمون سره ډیر سټوډنټس چې دي چا 3 months کړي دي تاسو چا 6 months کړي دي چا 1 year کورس کړي دي هغه په سعودي عرب کې په مختلف چې کوم ابراډ خلیج ممالک دي هغه کې په دې سکیل باندې په زرون ریال تنخواه اخلي نو د دې د اهمیت مونږ توازی دي دین علاوه چې کوم خیال کومګه ډي آی ټي سونه وړو کې کورس دی 1 year کورس دی تقریبا 9 پیپرز دی په 2 سیمستر سره است ختم شي او کومګه وګورو نو پاکستان کې هم د هغه اهمیت ته کی پی اوز لګي مختلف ډیټا انټری اپریټرز لګي مختلف سی ټي آی ټي ټیچرز لګي دا غي اهمیت مونږ توازی دي نو دغه په دې سره چې کوم دی مونږه دا وړو کې شارټ ټرم کورس چې د زموږ د روزګار دی یو غټه ذریعہ کې دی شي دین علاوه کوم وګورو کنه نو زمونږ یو فریلانسینګ کورس یا ډیجیټل مارکیټینګ کورس یو میاش کورس خلکو کې او بیا چې کوم دی هغه په مختلف ممالکو کې د فایور اکاونټ په ذریعہ سره د نور چې کوم د ورک اکاونټ په ذریعہ سره هغه چې د انټرنیشنل مارکیټ سره لینک کی او بلا شي پیسې ګټي په لکونو ګټي د بازارونو نه په لکونو هغه چې کوم دی هغه پیسې ګټي نو دی ویناغه خپل مستقبل په دې باندې بدلول شي. ستا شروعات کې یو خبرو کړه فیمیل حواله سره طرف ته راځو نن سبا موږ وګورو نو هر چا سره موبایل شته لیپټاپ دا هر کور کې وي نو زموږ معاشره کې چې کوم فیمیلز یا هوی د پاره دا ډیجیټل سکلز از د کول د پاره ټي آی ټي کې یا نور ادارو کې څه مواقع شته بالکل جی
مونږ اوس چې یو ټي سره چې کم دا مونږ اشتراک وکړو نو زمونږ سره په اولی بیس کې تقریبا 150 سټوډنټس کې زمونږ سره تقریبا 50 سټوډنټس یو د فیمیل نو پاکي په ډیجیټل مارکیټینګ کې څه سټوډنټس څه په ډیجیټل لټریسي کې او څه چې کوم دي زموږ سره په ګرافیک ډیزاینینګ کې دین علاوه کوچي په دې 10 ډے کورس باندې د سټوډنټس هغه زده کړه نه کیږي خدای یو موټیویشن ده دا هغه د دې کورس ته یو مخ راګرځول دي چې هغه دا کورس په داسې طریقې سره وکړي چې هغه نور هم زده کړه وکړي هغه د یوټیوب نه زده کړه وکړي هغه د چیټ جی پی ټی نه زده کړه وکړي مونږ هم هغه ته د موقع مونږ سټوډنټ ته اعلان هم کړو که ان کیس دا سټوډنټس چې هغه د خپل کورس جاری ساتل غواړي نو مونږ 3 منث کورس چې کم دی دا کم کورس یو تاسو مونږ وچلول په پیډ باندې په پیسو باندې په یو مختصر چارجز باندې ټوټل چارجز تقریبا زمونږ په دې کورسز باندې 18 to 20000 راځي نو 18-20000 باندې هغه یو خاص سکیل زده کی او د فیمیل لپاره خدا زکه زیات ضروری دی په کور کې یو لپټاپ وسره او هغه چې کوم دی هغه سکیل زده کی او هغه د پایور او د مختلف اپور کې اکاونټ سره چې کوم دی د یو ضرور په خپل نشي ضرور په ذریعہ سره چې کوم دی هغه شي اټیچ شي او هغه ځان له $1 په $2 په $3 چې کوم دی هغه خپل پروجیکټ چې کوم دی هغه خرڅول شي دغه شان ډیجیټل مارکیټینګ مونږ وګورو هغه خپل اشیاء هم د مارکیټ چې کوم اشیاء دي هغه د کپړو په صورت کې دي هغه د کاسمیټکس په صورت کې دي هغه چې کوم دی نور دي آیټمز دي چې هغه د وخت ضرورت ده جی هغه خرڅول شي په اسانه باندې جی بالکل بلا مثالونه هم ملایوي سوچ کوم وګورو یو جی جی بالکل پورټ سکیلز د کړي او غینه بیا خپل مارکیټ پیج مطلب اچھا سر تاسو ایکسپیرینس مطابق زموږ معاشره کې بیا خاص کر ملکن ډیسټریکټ کې د ډیجیټل سکلز از د کولو کې فیمیلز ته کم مسایل راځي اوله خو غټه مسله دلته د زده کړې هغه ته شکر دی مونږ په تانه انسټیټیوټ کې چونکی زموږ د یو ټي سره داسې شراکت و چې هغه 50 سټوډنټس مونږ ته راکول نو ځان له د ریسورسز مونږ سره دونه نو چې مونږ دوی یو ځان له ماحول فراهم کړی شي نو مونږ به ان شاء الله را روان چې کوم مونږ کړی دي او په ډي آی ټي کې هم مونږ کړی دي ډي آی ټي کې زموږ د فیمیل ځان له ماحول نه اگر چې ټیچر چې کوم دی دا غي میل دی خو لکه هغه ته داسې ماحول فراهم دي څنګه چې دوی ته په کور کې ماحول فراهم نو هغه ول مونږ ان شاء الله ورکو به را روان چې کوم ډیجیټل سکلز دي چې هغه داسې زده کړو کې چې هغه په دغه ماحول کې چې کوم د فیمیل لپاره ځان له ماحول پکاري چې هغه ماحول ته هم فراهم نو زم چې دا مخکې تلی شي دغه په ځان له په جاین ماحول کې فیمیل ته مشکلات شته دا ګران دا دسی ممکن نه ده نو چونکې زموږ د ملاکنډ او د پښتون کلچر داسې دی چې فیمیل لپاره خو دا چې فیمیل ټیچر فراهم شي او فیمیل کې هغه شان هغه سکل کم د خودو چې کم طریقه ده هغه زم چې د میل په نسبت باندې لګا کم ده نو موږ له داسې ماحول فراهم کوو ان شاء الله فراهم کړی موږ د ډي آی ټي په صورت کې ونی رقم موږ کورسز ورکړي دي هغه کې موږ میل ټیچر ورکړي او د فیمیل لپاره ځان له ماحول فراهم کړی امید ده چې فیوچر کې بیا د سټوډنټس فیمیل ټیچر بالکل امید ده بالکل دا زموږ پریورټی کې ده دا د تانه انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي د ټي آی ټي په پریورټی کې ده چې دوی ته موږ فیمیل ټیچر فراهم کو چې دا ماحول دوی ته نور هم آسان شي په خطر کې سره شي حکومتي ادارې میل لپاره هولګیاوي ایجوکیشن کې ارته فیمیل لپاره ډیجیټل سکل د حواله سره کار کوي کنه کوي ما تاسو وزي وختي ذکر وکړو د یو ټي پېښور چې کوم سکل د کې پی ګورنمنت په وساتت سره دا کیږي افادي اورګنایزیشن دی هغه به دي سټوډنټ ته هغه دا ورکړي دي دا موږ ته دا غوي په پریورټی کې راکړي دي چې کله تاسو 50 سټوډنټس اخلي نو کم از کم 25% فیمیل چې دي هغه به تاسو په دې کورس کې کپه داغي به تاسو دا پکې اخلي خامخا مطلب چې 50 سټوډنټس دي نو کم از کم تاسو 15 to 10 سټوډنټس دا به فیمیل دي نو موږ کوشش دی چې موږ په دې کې او تقریبا دی هم موږ سره اوس کوم بیچ چلیږي په سلور بیچ زموږ چلیږي اوس زموږ په مارنینګ ټایم کې د ګرافیک ډیزاینینګ او ډیجیټل لټریسي چلیږي او په ایونینګ ټایم کې زموږ چې د ډیجیټل مارکیټینګ او ویب ډیولپمنٹ چلیږي نو په ټول کې زموږ سره تقریبا 15 to 16 فیمیلز زموږ سره اویلیبل موږ د ماحول فراهم کړی دی او دغه حکومتي د دې بل غټه فائدہ ده چې کوم ارګنایزیشن په تر باندې موږ د ټریننګ دوی ورکو نو حکومت به دوی ته د 75000 روپو نه والا د 1 لک روپو پر ریوارډ هم ورکړي جی
یعنی تقریبا 60000 سټوډنټس چې کوم دي کې پی ګورنمنت او د یو ټي پی شاور په وساتت سره په 2 کال کې دا فارغېږي. نو په دې کې 42000 سټوډنټس چې دي هغوی ته به 75,000 نواله د 1 لک روپو پورې پیمنټ ملاويږي. 18,000 سټوډنټ چې کوم دي هغه به پیډ انټرنشپ ملاويږي. نو باقي د فیمیل کوټه 25% ده. نو فیمیل ته پیډ انټرنشپ هم ملاويږي، میل ته هم ملاويږي. پیډ انټرنشپ به 6 منث وي او په ویل نون ارګنایزیشن د کې پی او آل اوور د سونه چې کوم زموږ کنټری ده باقي چې کوم ښه ارګنایزیشن دي، کاغه د ډیجیټل مارکیټینګ په حواله سره دي، کاغه د ګرافیک ډیزاینینګ دي، کاغه د ډیجیټل لیټرسي دي، کاغه د ویب ډیولپمنٹ دي. هغه له به چې کوم دی پیډ انټرنشپ 15000 روپے بوله هم ورکړي او 6 منث کورس چې کوم ټریننګ دی هغه بوله هم ورکړي. اثر زمون علاقې چې کوم دي خاص کر یا ملکن ډسټریکټ کا بار ذکر کوم چې شوټینګ یو د دی. جی جی بالکل. نو زیاتره پهاړي علاقو سره یادي. جی جی موږ ګورو نیټورک ایشوز راتلی شي، نور آی ټي او ریسرچ کوم اکوپمنټ سي دا غي کمی وسر راتلی شي. نو دا سي قسمه خلکو ته څه پیغام ورکوي او څه دا غره دا غي د پاره خو زدا پیغام ورکوم کم چې زمونږ دا کورسز روان دي. چې نو د حکومت تقریبا 75 to 50,000 1 لک روپے ورکړي. چې کدی باندې یو خلیپ ټاپ هم کې دی شي او د دوی چې کوم نیټورک ایشو ده هغه هم کې دی شي. صحیح ده کنه. دین علاوه مونږ چونکی اداره کې خو د دوی ډیر کم وخی 4 غنټې 3 غنټې د دوی زیات وخت چې کم دی په کور کې بزیاتی. نو په کور کې چې کم دی دوی د داسې نیټورک سره اٹیچ کول پکار دي چې هغه تیز وي. چونکی تاڼه کې ان شاء الله ما پی ټی سی ایل یو محکمه ورکر سره رابطه شوه نو هغه فلش فایبر را روان دي، اپټیکل فایبر چې کم الی نور زمونږ د اپټیکل فایبر نیټورک چلیږي د کاشانی وای چې کم پترو دی یا ایر ټچ پترو باندې دی. نو هغه د صح کافیه د پوری او ښه سرویس ورکړي. پی ټی سی ایل هم کافیه د پوری سرویس ورکړي خو چونکی هغه سیستم زوړ دی نو هغه سہولیات چې کم دی نشته دی. خو زه دا بیا یو د کوم چې د کم پیمنټ سی ورکړي کیږي او یا چې کوم خپل یو مختصر پیمنٹ مختلف مایکرو فاینانس ادارې موجود دي د قوت په شکل کې د هیلپینګ هاند په شکل کې هغه دا غونه دي کوم دی دغه وکی پیمنټس واخلي په آسان قرضونو شرایط باندې هغه قرض حسنه بیسیکلی هغه دی واخلي د 1 لک روپو پورې د 3 لک روپو پورې او دا سیستم په خپل روانول شي. سر ستاسو انسټیټیوټ کې ستاسو تجربه مطابق اوسه پورې کم داسې شارټ کورس دی چې هغه فیوچر چې هغه جوړ کړی دی یا مدد ورکړی دی؟ زموږ سره جی 3 year دی تقریبا د تانه انسټیټیوټ کومه ذکر وکړو نو د 2008 نه والا د 2025 پورې تقریبا زمونږ پاس آؤٹ سټوډنټس دي په مختلف کورسز کې په ډي ای سیول الکتریکل کې په ډي آی ټي کې او په شارټ کورسز کې ټل د ډیټا پورې زما چې کوم ټریسینګ سټډي ده تقریبا 9000 پورې زموږ سټوډنټس پاس آؤٹ دي. 9000 دا ډیر غټ تعداد دی. چې ډیر غټ صحیح ده. په دې کې زمونږ 2400 سټوډنټس دي هغه ډي ای سټوډنټس دي. تقریبا 2800 سټوډنټس دي هغه زموږ سره د ډي آی ټي دي او دا باقي سټوډنټ زموږ سره په مختلف قسم شارټ کورسز کې لکه باقي کې زموږ سره سروې ده لکه الکتریشن دی، پلمبینګ دی، ویلډینګ دی او دا هغه لکه ټریسینګ سټډي په تاسو دا وایم چې په 2400 سټوډنټ کې زموږ په ډي ای کې تقریبا ما چې کوم ټریسینګ سټډي کړی دا نو په هغه کې تقریبا مور دین 600 سټوډنټس کوم دی دا په جاب دي په ملک کې او بهر ملک کې. دا د ډي آی ټي سټوډنټس زموږ سره چې تاسو په تانې په ویلیج کونسل کې سونا سیټرانی نه د ډي آی ټي لګېدلې دي دا زموږ د دې ادارې فارغ شوي سټوډنټس دي. صحیح دی چې موږ وګورو په د ملکن د پبلک هیلث ډپارټمنټ سب انجینیر دی، کده بونیر اس ډي او دی، کده مټي دی، کده چکدری دی، کده سی ډي ال ډي لوکل ګورنمنت دی. دا ټول زموږ د دې ادارې فارغ شوي سټوډنټان دي او جاب کوي. په بهر ملک کې لکه په کینګ فاد فیسیلیټیشن سنټر دی په سعودي عرب کې هغه زموږ یو سټوډنټ ته په 2012 کې زموږ فارغ شوی دی بیسیکلی دا ټک سره تعلق ساتي. هغه فیسیلیټیشن مینیجر دی او هغه تقریبا مور دین 21000 ریال دغه تنخواه هم د ډي ای په الکتریکل په بنیاد باندې زموږ بلای سټوډنټس چې کوم دي د دې تانه
د دې اسا تعلق ساتي او بهر ملک دي ماشاءالله په خجاب دي هم د دې دغه دي ډي آی ټي موږ ګورو په ډي آی ټي باندې خپل وراره ای کامرس کوارډینیټر دی المعلم ټریډر سعودي عرب کې د سنټرل سعودي عرب کوارډینیټر دی ماشاءالله تنخواه اخلي دلته موږ ګورو افان قطر کې ډیټا کنټرولر دی جی هغه خو تنخواه اخلي دا خو ماته هغه مثال بیان په چې کوم ماته یاد دي نور خو بلاش سټوډنټس دي نمونه یادول ګران کار دی نو دا د شارټ کورس حواله کوم د فیمیل حواله سره وایو نو فیمیل چې کوم دی زموږ سره تقریبا سلور 15 فیمیل داسې دي چې سی ټي آی ټي ټیچرز په ډي آی ټي باندې لګېدلي دین علاوه چې کوم دی زموږ تقریبا 85 سټوډنټس د بیوټیشن د نیوټیک کورس په ذریعہ سره فری کورس په ذریعہ سره فارغ دي او باقي کې تقریبا 20 سټوډنټس داسې دي چې په کورونو کې خپل پالر کولاو کړل دي او د 40 نه 50,000 روپو پورې خو پیسې ګټي یو سټوډنټ چې کوم دی زموږ سایت ته اسبن وته وي د هغه د او شپږ میاشتې موږ سره هغه ګرمي نه وکتلې هغه یخني نه وکتلې هغه بدل تراتله هغه په هغه تور غرونو کې چې کوم دی په هغه ځای کې 60-70,000 بیوټي پارلر خپل دغه تھراپي کلینیک هم دی سکین کلینیک هم دی خپل لغه کولاوي پیسې ګټي دا فیمیل په سایډ باندې دا یو خو زموږ د ادارې یو دغه شکر الحمدلله مزید چې کوم دی موږ د دې د خکېدو کوشش وکړو ان شاء الله سر تاسو کو एग्जांपल راکړل ټي آی ټي دې کې څه کردار ادا کوي د یو سټوډنټ لوکل مارکیټ سره کنیکټ کولو کې یا انټرنیشنل مارکیټ کې کنیکټ کولو سره څه کردار ادا کوي جی بالکل لوکل مارکیټ او نېشنل مارکیټ کې ما ډېر کار کړی دی په دې حواله سره په الکتریکل سایډ باندې په میکینیکل چې کوم سرویسز مونږ ورکو پلمبینګ سایډ باندې په اټوکیډ سایډ باندې کنسټرکشن سرویسز سایډ باندې مونږ په اسلام آباد کې ارګنایزیشن دی ای ایم آی جی او پاور ټیک یو ارګنایزیشن دی هغه سره مونږ ایم او یو ساين کړی دی تقریبا د 5 سال لپاره او اوس هم زموږ تقریبا 21 سټوډنټس چې کوم دي د ډیپلومې نه فارغ شوي دي او الته انټرنشپ کوي او دیس سټوډنټس پکې هم دي چې هغه الته جاب هم کوي دا زموږ د دغه حواله سره ده او په لوکل مارکیټ باندې مونږ د ګلوبل انسټیټیوټ سره شعیب بھائی سره د اس کے بلډرز شاه خالد بھائی سره سی ټیک د حماد بھائی سره دوی چې کوم د په کنسټرکشن سایډ باندې کار کوي په دې کې دوی سرویسز ورکوي دین علاوه چې کوم د کنسټرکشن سرویسز ورکوي اټوکیډ سرویسز ورکوي زموږ زیات زموږ تقریبا په سیکنډر کې سلور 15 سټوډنټس د شاه خالد سره کار کوي 15 شپږ سټوډنټس چې کوم دی هغه د پستړ یې تاسو پروموټ شول په تړ یې کې هغه ایجوکیشن کوي او هغه د هغه سره ټریننګ کوي نو دغه دغه لینکیجز دي هغه راځي زموږ د سټوډنټس د ځان سره اوچتای الته کوي دا اوس مطلب د زده کړې کار کوي سب معمولی سرویسز معمولی چای پانی ولا ور کوي کارمیز ده کوي او مارکیټ سره لینک دي دا زموږ دی بنیادی ده دین علاوه موږ په بیوټیشن سایډ باندې د مختلف لوکل چې کوم مارکیټ ته اوس ما کوشش ما دغه کړو یو لیټر مې لګلو ډیپلیکس ته جی جوګنو ته دوی ته مونږ کړو چې زمونږ د سټوډنټس چې کوم دي د فارغيږي په بیوټیشن سایډ باندې تاسو مهرباني وکړئ دوی یو میاشت یو 15 دن ان جاب ټریننګ ورکړي چې دوی دلته د مارکیټ وګوري چې تاسو کم سرویسز تاسو کم خلکو له سرویسز ورکوي چې دا غي څه فائدہ دوی هم حاصل کړي فیوچر کې کم سکلز غواړي چې تاسو تانه انسټیټیوټ کې هم سٹارټ شي په فیوچر کې تاسو خپته د چې مونږ سره زموږ په درې سرویس سکلز باندې کار کوو موږ په ووکیشنل ټیکنیکل سکلز باندې کار کوو په ډیجیټل سکلز او ایمرجنګ ټیکنالوژیز باندې کار کوو او یو موږ په سیفټي کورسز چې کوم دي انټرنیشنل سیفټي کورسز کوم چې موږ سره نبوش دي آیوش او شاده دا خو په کې ما ذکرونه کو د دې سټوډنټس ماشاءالله زمونږ په بهر ملک کې موږ د یو کې او د امریکن سرټیفیکیشن کو سټوډنټ ته هغه سکل ورکو او هغه ماشاءالله د نیبوش چې کوم دی ما تقریبا د 2018 نه والا 2025 پورې مور دین 200 سټوډنټس چې کوم دی نیبوش سرټیفاید دي د ادارې نه او تقریبا 400 پلس سټوډنټس چې کوم دی هغه زموږ آیوش او شا مختلف چې کوم زموږ سره لیول 2 کورسز دي هغه کې سرټیفاید دي او بهر ملکونو کې ماشاءالله خدای دغه کوي زموږ فردر غدا اراده ده چې مونږ دا سکل نور هم ډیولپ جی
او د دې سره سره چې کوم دی موږ انټرنیشنل لینکیجز هم جوړ کو چې زمونږ د سټوډنټس انټرنیشنل مارکیټ کې هم چې کوم دی د دې ځای برابر شي یو زمونږ دا ان شاء الله پلانینګ دی او یو مونږ چې کوم دی یونیورسيټي لیول کورسز ته ان شاء الله اراده ده د بي اس په شکل کې د بي اس کمپیوټر ساينس په شکل کې آی د سایبر سکیورټي په شکل کې ان شاء الله را روان کال لبا تاسو به ویزټ وکړئ د خیر سره زمونږ پلانینګ چې کوم دی په بي اس بیچلر سایډ کورسز باندې زموږ پلانینګ دا دی ان شاء الله اي اي طرف ته خو اراده اي اي په کوم ان شاء الله اي ارتفیشل انټيليجنس بي اس جی دا په کوم ان شاء الله زموږ په پلانینګ دی سر یو بل سکیل هم نن سبا ډېر ډیماند کړي فوټوګرافي ان ویډیوګرافي والا بالکل جی فوټوګرافي او ویډیوګرافي په شارټ ټرم کورسز کې مونږ لا ټیکنیکل بورډ اف ټیکنیکل ایجوکیشن پی سبیل الله رجسٹریشن نه کړی بغیر څه د انسپیکشن نه هغه وی چې د کم ادارې زموږ سره 1 ایئر ډي آی ټي چلای یا 2 ایئر ډي آی ټي چلای 2 ایئر ډي آی ټي هم واس 2 ایئر ته لاړه د اف اس سی کمپیوټر ساينس برابر ده نو هغه ادارې کم چلای نو هغه به په ګرافیک ډیزاینینګ آی ایکس یو ایکس کوم ادارې دي او دغه سره سره ویډیوګرافي جی ویډیوګرافي انیمیشن چې تاسو کوم ذکر وکړو دا غي په کې دا کورسز دي نو دا غي د پاره 20 اگست هغه ډیر شارټ ټرم ډیټ خو د کسوک دي کول غواړي تاسو له دا غي سکیل ورکړئ او کمپټیټیو ایگزام به موږ واخلو او دوی د سرټیفیکیټ د 4 منث سرټیفیکیټ دی سټوډنټ ته موږ ورکو نو دا به ان شاء الله موږ اناونس کوو اوس چون کې ډیټ ډیر مختصر دی 20 تاریخ ډیر شارټ ته نو روان ان شاء الله 20 دسمبر دا کې بل ډیټ ته اب ان شاء الله غوي ته موږ نه سر ایجوکیشن کې پاکستان کې موږ وګورو نو هر سړی شکایت کوي فریاد کوي چې ایجوکیشن سیستم صحیح نه دی روایتي ایجوکیشن سیستم جی جی بالکل سیم دا سه ټیکنیکل ایجوکیشن سیستم دی کنه دی کې سستا مطلب سیستم برابر دی اصل کې روایتي ایجوکیشن پاکستان کې سرامجد خبره ایکسپرټ ایجوکیشن والا هغه وی چې موږ خو صرف ما سره ډسکشن کول ما ته وی تا خو صرف صحیح کار تکي خلک ته پیدا کړل موږ خو اسی بس تش خلک پیدا کو نور چې کنه هو ادارو له خلک ورکو خو لکه هغه شان سکیلز پکې نشته دی او تاسو یو مختصر دورانیه خلکو له سکیل ورکړي او ماشاءالله هغه د هغه سکیل چې لانګ ټرم ایجوکیشن کنوینشنل ایجوکیشن دی هغه لانګ ټرم ایجوکیشن دی نن ما څو ماشومان راغلي یو ویچر ز نرسنګ کوم بل وی ز چې کوم نه دا کوم ماتي بچي کسر ته رسول شي ډیر ښه ایجوکیشن دی او کسر ته نشي رسول مونږ غریب خلک یو د دې علاقې کمزور خلک یو هغه مونږ هغه سر ته نشو دا کولای نو یو شارټ ټرم بشک چې کوم د خپل ایجوکیشن امپروو کا دیسو کا خب ایجوکیشن کا خودی ایجوکیشن دیس سکیل وسره حاصل کا چې هغه ستا مستقبل دی زما تقریبا یو دو سټوډنټس یو میاش مخکې راغلی هغه بي اس میتھمیټکس کړو د یونیورسيټي اف سوات نه یو د یونیورسيټي اف ملاکنډ نه کړو ناغه وی ګوره زما تر 20 سره چې کوم د ایجوکیشن کړه ده 1 ایئر سروې کړی دا په سعودي عرب کې 3000 ریالي راځي او ما بي اس میتھمیټکس کو وای زه سو کوم د ایجوکیشن سره نو دلته ما سره چې کوم دی 1 ایئر سروې سکیل حاصل کو ماشاءالله په ډېر ښه طریقې سره حاصل لکه هغه ته پته و چې زه دا سکیل حاصل کوم نو بهر ملک په دې باندې کار کول دي نو په ښه طریقې سره 2-3 میاشتې هغه ایجوکیشن وکړو او سرټیفیکیټ هم یې تقریبا رااله او زه سعودي عرب کاري ځان شروع کړم اوس دغه ایجوکیشن ولا فائدہ ور کوي کم چې دوی دا 20 میتھمیټکس ته د کوالیفیکیشن امپروو دي کپرس که په ایچ آر ډپارټمنټ کې لګي په بل ډپارټمنټ کې لګي په دغه کوالیفیکیشن به لګي خو سکیل چې کوم دی هغه به دقه کم چې دا سیل کړای دی دا کم سرویس کورس چې دا سیل کړای په دې باندې بکیږي هغه انجل علي صاحب سره موږ پروګرام کوو نو هغه کې ډېر خپل خبره وکړه چې موږ صرف جبي زده کړې په ایجوکیشن بنیادی خبره ده بنیادی خبره ده نشته جی جی سر انټرنیشنل مارکیټ کې نن سبا کم یو سکل آن ډیمانډ دی میل لپاره فیمیل لپاره کمیل دی او که فیمیل دی ډیمانډ چې کم سکلز دي هغه زموږ سره ډیجیټل سکلز دي کار خبره ده چې دې سکل نه دا خو چون کې زموږ سره د انټرنیټ په ذریعه سره ممکن دا چې کوم دی زموږ سره د میل فیمیل دواړو لپاره او د میل لپاره چې کوم ان ډیمانډ سکلز دي خصوصا په خلیج ممالک کې مونږ وګورو نو هغه زموږ سره سی سی ان ای چې کوم زموږ سره نیټورکینګ سایډ دی دا ټیکنیشن دي سی سی ټي وي سایبر سکیورټي دا ټیکنیشن دي اے آی ارتفیشل انټيليجنس
او نن سبا چې کوم دی دا ټول چې راغون کو دا ټول سينو پرس کې ته ځان مخکې کول غواړي مختار خبره ده مونږ په فریلانسینګ سایډ باندې او په ډیجیټل مارکیټینګ په سایډ باندې چې تاسو یې زده کړه کړې ده نو د دې سيزونو په ذریعہ سره چې کوم دی ته به مخکې تللی شي او بیا چې کنونشنلی مونږ وګورو د فیمیل سایډ باندې چې هغه په لوکل مارکیټ باندې کار کوي نو یو ډي ډي ایم دی مونږ سره د سمیکینګ او ټیلرینګ سایډ د فیمیل لپاره خصوصا چیرې یو فیمیل چې هغه زموږ سره کمپیوټر لیټرسي نه لري کمپیوټر لیټرسي دا غي نشته واغه دا غي از د کول هم ګران کار دی خصوصا هغه فیمیل چې هغه دا غي عمر سیوا ده چې هغه عمر د 30 نه باو دی یا 35 نه باو دی او هغه چې زه د سکیل حاصل کما چې زما په کور باندې ګنده ما د صفایده راکې نو هغه کې ډي ډي ایم دی ډریس میکینګ دی او ټیلرینګ دی او سره بیوټیشن دا چې کوم کړای سلای والا کار دی دا په مارکیټ کې د ټول فیشن ډیزاینینګ شو دا یو خو دغه او ان شاء الله مونږ زمونږ اراده د وومن وکیشنل سایډ باندې چې وومن وکیشنل مونږ شروع کوو او هغه به د فیمیل د لپاره خالص د فیمیل کلاسز پر ټیچرز په نگرانی کې وي په دې حواله سره مونږ ان شاء الله کار شروع کړی دی تاسو به ان شاء الله په دسمبر کې یا په جنوري کې به دا غي آغاز کوو ان شاء الله وزټ وکړو اثر ایجوکیشن کې کومو ګورو پاکستان کې بیا خاص کر زموږ سوسایټیز کې دا یو دغه چې د علم حاصلولو یا د سیس د کول لپاره یو ایج لیمټ خوده شوی جی هغه ادارو کې نشته خو زموږ ذهنونو کې دی جی بالکل ډیجیټل سکلز یا کوم چې ټیک سکلز دي هغه حاصلولو لپاره سو عمر ایج یا کوم چې موږ سره سرکاري کورسز دا خو له لیمټ خوده کوم چې ډیجیټل سکل دا غو له ایج خوده د میل لپاره 15 to 29 دی خوده او د فیمیل لپاره د 15 نواله د 35 پورې خوده او په کوم چې نیو ټیک سایډ کورسز دي نو هغه د 18 نه د 40 پورې خوده نو په خیال زم چې دا لیمټ نه دی پکار 15 year پکار دی ځکه چې دا 15 year مونږ ځکه وایو چې په دې کې د ماشوم د 9 د 8 کلاس پورې هغه یو خپل جنرال ایجوکیشن حاصل کی چې هغه صحیح زده کړو کی هغه لیک پړو کی هغه سو پیژني لینګویج پیژني هغه انګلیش پیژني هغه اردو پیژني هغه یو صحیح پروناونس کولای شي هغه دغه عمر دقه ده بیا د 15 year نواله زما چې یو کس د 50 سال په عمر کې زده کول غواړي نو خبره ده یو کس د 50 سال په عمر کې خې زده کړو کی دغه باقي عمر په دغه سکیل باندې تیر شنو خبره نه ده نو زم چې دا د دې پر دا عمر لیمټ نه ده پکار او خبره کوي ایج از جست ا نمبر بالکل او د دې لپاره د علم لپاره او د سکل لپاره چا عمر خو ده جی دا هغه د حضور سلام حدیث ته چې د مور دغه نواله د غیګ نواله او د مرګ پورې د قبر پورې د لحد پورې چې کوم دی علم او هنر حاصلول پکار دي جی ناغه هنر دا خو دې پر ورځم کې لیمټ داسې یو دغه خبره نه اخره کې سټوډنټس خپل ته پیغام ورکول زما سټوډنټ ته د تانی سټوډنټ ته خصوصا او باقي د ملکن او د دې پښتني خاوري ټول سټوډنټ عموما بلکې د ټول پاکستان زما د دې تاسو د کیمرې په وساتت سره چې کوم خلک ما اوري او ویني زما دا یو پیغام دی چې بهشکه تاسو خپل کوالیفیکیشن امپروو کړئ بي اس کړئ خو ایجوکیشن حاصل کړئ یو داسې سکل یو داسې هنر حاصل کړئ چې تاسو ژوند جوړ کړئ دغه چې هنرمن سره دا نه خرابېږي مشران خبره کوي هنر زده کا کسب زده کا د کندو په سری وای کیدا وخت بوله راشي نو زویم چې بهشکه ډیر ښه کوالیفاید شه خو دې یو پروفیشنل یو شارټ ټرم دیس سکیل حاصل کا چې هغه ستا ژوند سکی جوړ کی دا د تانه انسټیټیوټ پیغام هم دی او دا د تانه انسټیټیوټ موټو هم ده ټي آی ټي سکیلز پاور دا دغه موټو زموږ موټو هم ده او دې موټو ته چې کوم دی مونږه به ان شاء الله تانا ملکن بلکې ټول کې پی چې کوم دی هغه وسکو د سکیل د دې هنر نه چې کوم دی هغه بهر ورکو او یو ښه با عزت روزګار چې کوم دی هغه زمونږه
میشن دی هغه به مقدمه وکړو ان شاء الله. ان شاء الله سر ډیره مهرباني سر. ډېره مهرباني. جزاک الله. نننی پروګرام خلاصه هم دا ده چې هنر چې دی دا د وخت ضرورت دی. هغه کمپیوټر سکلز دي، ډیجیټل سکلز، ټیکنیکل سکل، هر قسم سکلز دي، نو هغه د وخت ضرورت دی. دا یو سکلز چې کوم دي ډیجیټل ټیکنیکل دا تاسو نه په یو قدم لري پراته دي. نو موږ له هم پکار ده چې راشو دا سکلز زده کړو. میل فیمیل دواړو دپاره دا پیغام دی، ولې چې دا هغه سکلز دی، هغه هنر دی چې نه ختمېدونکي دولت چې کوم ته ویل کېږي، نو دا هغه هنر دی، هغه دولت دی. امید لرو نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي. بل پروګرام پورې اجازت غواړو. الله پامان.